ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مند مسلمانانو من إن شاء الله تعالى نندا بیان کو چې عالم یو ډیر لوی مقام دی او کوم سړی چې عالم پورې مسخري کی او ټوکی کی او هغه په خبري کی هغه سړی د الله تعالی سزا ورکړي دا هغه سزا تذکره به ان شاء الله تعالی نندا کو عالم الله پاک یو ډیر لوی فضیلت ورکړي نبی علیہ السلام مبارک فرمای العلماء ورثه الانبیاء علماء دا وی نبی علیہ السلام فرمای دا د ما وارثان دي دومره لوی مقام پروردگار عالم دا عالم لور کړي او حدیث مبارک کې را دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې برز د قیامت په الله عالم او عابد دواړه راولي عابد تبع الله فرمای چې ته جنت ته ده عالم تبع الله وي چې ته ودرېږه او شفاعت ته خلکو کوه نو دومره لوی مقام الله دی عالم لدا ورکړی دی او مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو واقعه راغسله مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه وایي چې امام محمد رحمت الله علیه چې هر کله وفات شو نو چا په خوب کې ولیدو چې الله د سره څه معامله وکړه او ستا څه حال دی امام محمد رحمت الله علیه ورته فرمایي چې هر کله زه الله ته زما پیشي وشوه او الله ته مخامخ شوم نو الله راته فرمایل غواړه څه چې ته غواړې ما ورته فرمایل یا الله پاکه زما مغفرت وکړه نو امام محمد رحمت الله علیه ته الله فرمایل کو چری تعالی ما عذاب درکول غوښتنو ما به تعالی علم نو درکړي دا علم غو تعالی ما دې د پر درکړي چې زستا مغفرت وکما وی الله جل جلاله د امام محمد رحمت الله علیه مغفرت وکاو او الله تو فرمایل غواړه څه غواړي نو دا د علم فضیلت ته عالم له پروردگار عالم یو دومره لوی مقام ورکړي بنی اسرائیلو کې د یو دو کسانو متعلق رسول الله مبارک نه تاسو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایل یو عالم دی چې هغه صرف فرض منځو کې او بیا لاړ شي او وړو ته سبقونه دي دې صرف دا عمل کې او بل عابد دی ټول ورځ چې کوم دی د روزه او د عبادت ته الله تعالی کې نو د دې دوانو کې فضیلت والا کوم یو انسان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو تو فرمایل پدې کې فضیلت والا انسان دا عالم دی فضیلت والا انسان دا عالم دی ځکه الله عالم له یو مقام ورکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې عالم فضیلت چې کوم دی هغه په عابد باندې ډیر زیاته ګوري دا عالم فضیلت دا په عابد باندې ډیر زیاته داسې دی لکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي لکه رسول الله سمې شپې سپوږمۍ فضیلت چې کوم دی په باقي ستورو باندې نو دومره لوی فضیلت پروردگار عالم دا عالم لور کړي کوم سړی چې عالم پسې خبره کوي کوم سړی چې دا عالم پسې یعنی مسخري کې ټوکی کې دا ای سزا سره پکې ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه فرمایي نبی علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وی نبی علیہ السلام مبارک راغی او زید الله سنقونی علماء او نبی علیہ السلام مبارک بوتلما او ما ته وی ایسه سترګي اوچته کا سترګي پورته کا د الله رسول راته وی چې ما سترګي اوچته کړلې نو جهنم کې خلق اسودیدل او د شکلونه د خنزیرانو او د خلکو د جهنم یعنی ویني او زوی اسکلي او د جهنم په اور کې سودیدل علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وی ما د نبی علیہ السلام مبارک نه تاسو کو د الله رسول دا کم قسم انسانان دي چې الله دې دا تومره سخترین سزا ورکړي وی نبی علیہ السلام مبارک فرمایل دا هغه انسانان دي چې دنیا کې به علماو پسې عالمانو پسې خبرې به کولې ټوکې به کولې مسخرې به کولې بغیر د توبې نه هغه وفات شول د دې دا انجام دی نن د دې دا انجام دی نو وګوره چې کوم انسان عالم پسې خبره کوي نو دا هغه انسان له پروردگار عالم هم دا سزا ورکړي نو هر مسلمان بنده دا پکار دی چې عالم پسې ګوري دا خبرې دا ونګي ځکه عالم له الله یو مقام ورکړي د دې د وجنه عبد الله ابن عباس وی لولا العلماء کو چاري علماء نه وي نو دا خلق بلکه د زناور ګرځیدو لکه د چارپایانو لکه د زناور وګرځیدو او امام شافعي رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په مقدس مکه باندې د الله ولیان صرف ګوري دا علماء بل څوک دا ګوري کېدلی شي صرف دا علماء
پروردگار عالم دې موږ تمام مسلمانانو له دا توفیق راکړي چې موږ تاسو د علماو قدر وکړو. پروردگار عالم دې موږ تمام مسلمانان د دې نه وساتي چې موږ علماو پسې خبرو کوو، موږ د هغې توفیق وکړو. پروردگار عالم دې موږ وساتي. الله دې عمل کولو توفیق نصیب کړي.